افغان بچیا د کاروان لارې اوږدې دي لوی غلیم لا په کمین کې لوی غلیم لا په کمین کې تا ته جوړې بهانې دي ته د خلکو لوی آوازې ته د خلکو لوی آوازې انقلاب ته جوړ سربازې زه اوس خواست کوم د نن د دې عظیم الشان احتجاجي جلسه یم صدر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محبوب چیرمن ګران مشر محترم محمود خان اڅکزي ته چې هغه راسي تاسو ته خپله وینا وکړي ملي شهید د قام شهید ملي شهید د قام شهید ملي شهید د قام شهید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زي المنفذ صوبة شيء كذا سنجاوي ولا المنفذ صوبة شيء كذا دوية بجي يا دويني مي إيه مو وجدوا إجا إن شاء الله منزل الله كفضاك ولم بدل منزل تيمين بدل غيب الله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د جنوبي پښتونخوا د ډېر پخواني ښار سنجاوۍ دلته په دې میدان کې راغونډ شوو د سنجاوۍ او شاوخوا سیمو د درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو ځوانانو کشرانو مشرانو د جمعیت علماء اسلام غړو د نورو پاچانو غړو عزیزانو د ټولو د مخه د ځان لخوا د ټولې پارټۍ لخوا د ټولې پارټۍ د رهبرۍ لخوا ستاسو د ټولو د زړه د کوم شکریا ادا کوو چې د کار او کروندې په دې وخت کې په دې ګرمي کې د وسې په دې حال کې تاسې زموږ د غمیزې د احتجاج د کاروان په کومه جذبه هرکلی وکړ او په څومره لوی تعداد د ښو غیرتي پښتنو او کلکو مسلمانانو په شان رالاست د ښو قربانو په شان زموږ مېلمنو ته عزت راکوئ الله رب العالمین دې تاسو ټولو ته عزت درکړي ورونو لکه نواب صاحب وویل ملګرو وویل دا جلسه یا دا دغه د نور جلسو څخه بدله ده موږ هر ځای خواست کړی دی نن یې هم کوو موږ به کله کله چې به جلسو ته ولاړو ما په خپله دا ویل نن هم وایم چې انسان چې یو ځای ځي غرض خامخا لري انسان چې یو ځای ځي که د چا کور ته ځي که د چا کلي ته ځي که د چا بازار ته ځي غرض خامخا لري د الله پاک ډېر اولوالعزم لوړ پیغمبران هم بې غرضه چا کره نه دي تللي یو رب العالمین ذات داسې دی چې بې غرضه دی انسان چې چا کره راځي یا به مسافر وي لار به نه وي یو شپه به غواړي یا به چا زورور په مخه کړی دلته به یو سیال سړي ته ننواتې کوي چې دا بلا مې خلاص کړه یا به یو څه پور پر باندې یا خدای مکړه د مړه پور یا د بل پور کومک به غواړي که یو څوک راشي او دغه ووایي زما غرض نسته عاجزانو دا صحیح خبره نه ده د عثمان لالا د شهادت وړاندې هم موږ دغه خبره کوله نن یې بیا کوو عزیزانو موږ غرض لرو موږ پارټۍ پښتونخوا ملي پارټۍ د
د یو غرض دپاره جوړه کړې ده. غرض د تاسې نه پټوو، د ښکاره کوو یې. نواب صاحب هم تاسې ته وویل، نور هم تاسې ته وویل، موږ ټول موږ یو قام خلک یو. تاسې زموږ عزیزان یاست، په هره پارټۍ کې یاست، که کسه په سیاسي پارټۍ کې نه یاست، زموږ د وطن خلک یاست. زموږ غرض دا دی موږ ته دا څوک له انګریزانو له وخته لوېدلی دی چې دا قام د دې قام عزت په خطره کې دی، دا قام د دې قام شمله په خطره کې ده، دا قام د دې قام زوړ تاریخ په خطره کې دی. موږ پښتانه یو، ستاسې بچیان دي. زموږ د وطن علما، زموږ د وطن ښاغلي، زموږ د وطن نوابان سرداران، زموږ د وطن خالقش خلک په یوه خبره به ټول ځان موږ پوه کوو چې زموږ د دې قام عزت او خدای مه کړي بېعزتي سره شریکه ده. بیا د دې قام عزت او بېعزتي د هغه وطن سره شریکه ده چې دی پر پروت دی. که دا وطن د عزت خاوند و، که په دې وطن کې روزګار و، په دې وطن کې مزدوري وه، په دې وطن کې ښه مسلماني وه، انصاف و، ظلم نه و، مدرسې وې، سکولونه وو، کالجونه وو، نواب به هم عزتمند دي، خان به هم عزتمند دي، تبلیغی به هم عزتمند دي، عالم دین به هم عزتمند دي، طالب به هم عزتمند دي، مزدور به هم عزتمند دي. نن زموږ د نورو قومونو فرق دا سنجاوي بازار دی، خاص کر د نواب صاحب کور فرض دی. زموږ د نوابۍ کور دی، ګډ نواب زادګان دي چې په دغه بازار کې د کلاسیپلا په بازار کې د آزاد قومونو ښځه ورکه شي. آزاد قومونه معنا چې واک لري، چې پر دنیا شمار دي، چې یوه ښځه یې ورکه شي، که د امریکې وي، که د روس وه، که د چین وه، که د فرانس وه، که د جاپان وه، که د کینیډا وه، هغه به راشي نواب صاحب ته به ووایي چې نواب صاحب زما د کلي یو نجلۍ راغلې وه، یوه شپه یې ستا د اکا محبوب سره کړې ده، محبوب سره، بله شپه یې په مسلم باغ کې فلانی ځای کړې ده، بیا ورکه. کلاسیپلا خو پرېږده، د دا یوې ښځې دپاره به پاکستان په ولاړې ودرېد چې دا زما ښځه را پیدا کړه، زما ښځه څه شوه. یوه شپه یې د محبوب خان سره وکړه، بله شپه یې مسلم باغ کې د عثمان الله په کور کې د ځوانانو سره مجلس وکړئ، تحقیق یې کوئ، د هغه بعد ورکه ده، زما ورکه ښځه را پیدا کړه. زموږ حال څه دی؟ اوس خپل موږ راسئ عزیزانو چې موږ خپل ځان د دې سره وتړو. د خلکو ښځه څوک نه په ورځ پټولی چې نه په شپه. زما او ستا نه د سر حساب ستا، عزیزو خدای ته وګورئ، زما او ستا نه د سر حساب ستا، نه مې د عزت حساب ستا، نه مې د بچي حساب ستا، نه مې د روزګار حساب ستا، د دنیا جهان. ګوره نن دنیا عزیزانو خبره ته به غوږ نیسئ لکه نواب صاحب چې وویل، موږ ته وروڼه یو، په دې ناپوهي په خدای کې اخته یو چې زموږ دا خیال دی چې موږ په هر شي پوهېږو. چا زموږ دا د قرآن کریم وایي وما علینا الا البلاغ، هغه درته کوو، د زړه په غوږو یې واورئ. که و چا عالم دین ته، چا پوه سړي ته زموږ په خبرو کې پخوا و یا اوس داسې ځای ښکاره شي، نعوذ بالله نعوذ بالله، چې هغه د اسلام د مبین دین او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د لارې مخالف وي، پته یې د خدای هم پسې، پته یې د قرآن هم پسې. موږ ته ووایاست د دونې ولس پر مخ په کلمه واده د سره کوو، لا اله الا الله محمد رسول الله، بیا یې نه کوو. که زموږ په خبره کې داسې یو خبره وي، یا یې زه وکړم خدای مکړي، یا نواب صاحب کړي، یا بل یې کړي، یا خوشحال بچی ده کړي، یا نور څوک وکړي چې د پښتو او پښتونوالي خلاف وي، بیا هم موږ ته وروڼه یو. موږ ته یې راوښیاست چې عزیزه دا خبره د پښتونوالي د چوکاټه وتلې. که زموږ خبره د غیرت مالګه یې کمه ده، عزیزه د سنجاوۍ دومره تېره واچوه مالګه،
د غیرت مالګه تور واچو عالم دین که کمزورې ده موږ نه یو لکه ښه کاري چې تلاوت کوي موږ به یې نسو ځله بېلولی کې راخوږه کړه دا دغه یوې خبرې ماسې وه که یو پښتون دا ووایي چې کاکال یې ونیسوي یاست ورورو پښتانه خوشحاله دي خیر خیریت دی هم د عزت ډوډۍ لري هم د عزت ژوند لري لاړ شي کور ته د دا یوې خبرې ماسې وه چې موږ د چا سره نه منو په دې نه منو عزیزه دلته څونه خلک ناست دا ټیک د تا دیوالونه لوی کړي دي ستا د دیوالو واخوا ته ستا عزت دی زموږ هم عزت دی هلته موږ خوندې واوسو لیکن موږ زه دې ویلي نم لالا فکر دې وکړي ما ته خپل حال معلوم دی دا دیوالونه چې ته اسمان ته ورسوې هم زه په خبره یم چې دننه څه حال دی لس ورځې بعد لوی اختر دی لس ورځې بعد لوی اختر دی که ستا په کور کې 4 زنانې وي مور خور لور ستا کلیواله ښځه او مور که تا په کوچني اختر دوې جوړې د چک جامې ورکړې وې لا اله الا الله محمد رسول الله کې دې اختر کې وکړي چک نن خلک پر اسانو نه اچوي چک خلک د ریس پر اسانو نه اچوي دا بل شنو نه اخم پر هغه یې نه اچوي پر هغو خلک بخمل اچوي دا خلکو سره ما روبړ کاوه ما پوس لاس ولکه لیدلی داسې لاسونه یې ورکړه د لرګي د خوارۍ د لاسه نتیجه یې دا ده ګرد ورځ ګرد عمر سهار ماښام محنت او نتیجه دا چې په کور کې زه ته خپل 4 ښځو ته 2 جوړې د چپ جامې نوسکوله دا عزیزه دا مسکیني دا غربت دا بدحالي زموږ ښځې غریبانې د دې مسافرۍ په وجه څوک دوبۍ کې دي څوک چیرې دي زموږ ښځې غریبان چې کښې چې یا رب العالمینه دا زموږ د څنګه قسمت د دوی غریبان دا خیال دی چې دا رب العالمین فیصله کړې ده چې زه به خامخا وږی یم دا رب العالمین فیصله کړې ده چې زما کور به ګرد کډه کېږي مسافرۍ به کوي ټول عمر کویلو په کار کوي دلته عالمان ناست دي قسمت په عربي ژبه کې برخه ته وایي او د یو کام برخه د کام وطن یي دا نن چې مولوي صاحب ورته دغه ووایه تلاوت یې وکړي د سوره رحمان دا کړی یې وویله مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربکما تکذبان سوره رحمان کې الله پاک نعمتونه بیانوي یا په قرآن کریم کې الله پاک مؤمن ته چې نعمتونه بیانوي چې ښه کوه هلته به زه دا درکړم دا ټول نعمتونه ستا په وطن کې شته و پښتونه و افغانه مهرباني وکړه دا چې کوم نعمتونه رب العالمین و ښه مؤمن ته بیانوي چې په جنت کې به زه درکوم دا ټول نعمتونه ستا په وطن کې شته هېڅوک یې نه لري هېڅوک یې نه لري اوس نو عزیزه بیا خبره دا سوال لکه نواب صاحب پر دې سوچ وکړي موږ دا وایو چې دا زموږ نعمتونه رب العالمین چې برخې بېشل یې په خپل غیرتي ذات دی و پښتون افغان ته یې بهترین غني وطن ورکړی په دنیا کې یو شی یاد کا ستا په وطن کې شته دا کویله ټول سره زر دی سره زر سپین زر غمي بدخشان کې فلاني ځای کې لاجورد تیل چې د دنیا یو نعمت یاد که ستا په وطن کې شته زموږ وروستی حال دا دی د موږ سره پوه شریکه کوي د موږ سره دست شریک کوي د موږ سره هست شریک لیوني نه یو زموږ خبره چپه ده پر سر ولاړه ده په کور کې موږ دغونې بد خلک یو د کمزري یو د بله یو ګام په شان وځي بابا تېرېدی تا پسې وټپل پر دې زموږ جنګ ستا د کور اوبه زما په دغه کې رالوېږي دا ترناوه چاپوګان مړي پرې ویې کړ پر دوه یې کړه
یو علیمدین څه خاص یو علیمدین یو کالج سټوډنټ یو تبلیغی یو دغه سردار زموږ دا نن قلم در واخلئ نن 11 تاریخ لیکه 14 بل 14 د بل کال دا 14 وري صاحبه ګس به تحقیقاریان سي موږ د کاله 2000 کسه سره وژنو 2000 کسه نازولي ځوانان 2000 کسه چې موږ د هرې بلا په خپل کې ورکو داسې به ځي لکه خښت پر بیابان موږ بس مات یو دا ورک دی چې دا کار نه دی د ټوپک خاوندان موږ دا ټوپک یې دی بس غواړي چې دې خوا کې وګوري او څنګه شرفونه یې دي دا څنګه ښه ټوپک دی دا خوا یې راواړو دی په څنګه سنجاوي په بازار کې د ژوب په بازار کې دا ټوپک وبخته وبختوره دا ټوپک په اور ومنډه که بیا ستا شوق زه د جنګ نه یم نواب صاحب هم په یوه لاس هغه هم چندانې کیسه نه وویله ما په سر بېشتان نشته چې جېږ سر یې لاس یې ووی وینې مې ښه ته تویست زه د جنګ سړی نه یم لیکن د جنګ په معنا پوهېږم که چیرې څوک دی ستا په سنجاوۍ کې په ژوب کې وطن خو ډېر پراخ دی چې دی وایي زه د ټوپک مړه نه یم وروره دا ټوپک غوړ کړه کښېږده دا د مودۍ کارتوس مه خلاصوه که دې بیا شوق و د هغې ورېندارې دپاره استعمال کړه چې پر سر یې وړلی نشته د هغې بچۍ دپاره استعمال کړه چې بل ظلم ورسره کوي بیا به پښتانه خو ته کړه دي بیا کاکړي غاړې به وي چې فلانی اجار دی در ټوپک سم که زه شاعر نه یم کومې شاعري کړې ما به څو لړنۍ درته ویلي وای نو عزیزانو دا ټوپک که موږ استعمالوو د وطن د عام دپاره به استعمالوو ورېندار کونډه که دی مړی کړی بیا دی په خپله په یوه غوجل کې پروت دي مودۍ په بل غوجل کې پروت دي 10 کاله بعد دواړه سپین ږیري خانشین ما خپل نه دی اورېدلي بل چا راته وویل خانشین په یو جلسه کې موږ ته ویل ول پښتانه عجبه خلک دي جنګ یې هم د چیش په خوراک دی روغ هم د چیش په خوراک یو وایي ورته وایي مې خوره ای نوم نه اخلئ به نه مردار نوم یو وایي ورته وایي مې خوره بل وایي تی مه خوره سره جنګ یې چې په چاقو ځله ووایي ځله مړه کړي بیا چې ننواتې شي وایي ما خوړلي دي بل ځای راځي نو قرآن کریم وایي قرآن کریم وایي تاسې د هغه ټولو ځایو احترام کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي داسې نه وایي چې مساجد وایي هغه ټول ځایونه چې زما نوم اخیست کېږي د هغو احترام کوئ په بل آیت مبارک کې الله پاک وایي تاسې د خلکو خدایانو ته یا د خلکو بزرګانو ته سپکې مه کوئ کنې خلک به ماته ښکنځل کوي دا موږ ته قرآن کریم راښیي دا موږ ته قرآن کریم وایي چې د انسانانو سره به انساني رشته ساتي دی چې د کم مذهب دی تا هغه نه مني ټیک دی دی ستا هغه نه مني پر ده هم خپل د غوریو ګران دی لکه پر تا چې خپل ګران نو الله پاک وایي چې تاسې هغو ځایونو ته بد مه وایاست چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي او بیا واضح اعلان کوي په قرآن کریم کې د ژوند د جوړښت لپاره وایي بسم الله الرحمن الرحیم وایي تعاونوا علی البر والتقوى دا حکم دی وار مسلمان ته امر دی حکم دی تعاونوا تاسې ملګري وکړئ یو د بل سره د شیش دپاره د خیر علی الاسم والعدوان د ګناه او دشمنۍ په کار وکړي دا یې غټ غټ قوانین بیان کړي نو موږ ځان مسلمانان بولو ځان پښتانه بولو د خپل خدای سره به وعده کوو ظلم به نه کوو موږ ډېر بد خلک یو تر اوسه پورې موږ داسې بد خلک یو په دا غرو کې موږ اوس لمونځونه هم کوو شکر دې کوئ تبلیغ هم کوو تهجدونه هم کوو 15 وخته لمونځونه کوو زیاتور لمونځونه هم کوو لیکن زموږ قوانین اوس هم د غرو وحشي قوانین دي که ته 50 کوره وې زه 15 کوره وم بله ګناه به ما نه یې کړې ته 50 کوره یې زه 15 کوره یم زه ستا بې مرضۍ ولکه یې د چا سره ښیښې وکړم ولکه ستا بې مرضۍ مېلمه راولم ولکه ستا بې مرضۍ د چا سره روغبړ وکړم دا صحیح لاره نه ده موږ به د خپل خدای سره وعده کوو که موږ واقعي دا کام جوړول غواړو
موږ دې قام ته لار ورکول غواړو، موږ د دې قام رهبري کول غواړو. موږ به خپل قام ته داسې یو چې وروره که د لوږې مړه کېدې هم ظلم به نه کوې، نه به د ورور سره کوې، نه به د یتیم سره کوې، نه به د مسکین سره کوې، نه به د خوار تربره سره کوې. دا به کلکه وعده کوو. بله وعده به د نواب صاحب د ملګرو سره کوو، د ځان سره به کوو، د خدای سره به کوو چې خپل حق و بل ته پرېښول دا بې غیرتي ده، دا به هم نه کوو. چې نواب صاحب که حق وو نو زموږ د ملا ماته شي چې حق خبره وي او حق یې موږ وبولو، به ته غږ کوئ انشاءالله موږ درسره یو. عزیزانو خبره دا ده، دغه پښتونخوا ملیان پارټۍ دا به کلو په کلو موږ ګرځېدو. زموږ اوس وار وار پر خپلې پارټۍ ایمان ځکه ټینګېږي دی چې اصل موږ بد نه دي کړي. موږ په هره جلسه کې موږ دا وعده کړې ده، ویې ګورئ زموږ د دېرش کال جلسې وګورئ، زموږ په جلسه کې موږ دا خبره نه کوو چې د خپلې خور د مخه نشو کولی، موږ دا خبره نه کوو چې د خپلې مور د مخه نشو کولی. د هر چا مور د هر چا خور زموږ مور ده او خور ده، لیکن خلک موږ وژني. دا وخت عثمان زموږ د اوس تحریک اخرنی شی دی. دا زموږ شهادتونه زموږ ایمان ټینګوي زموږ پر دغه باندې چې وروره مودۍ کاڼې ولي نو زموږ خبره صحیح ده. چې مودۍ کاڼې ولي مودۍ بچیان زموږ ده او وژني. که عثمان خو ډېر ډنګر و، عثمان ډېر ډنګر نری هلک، ترخه خبره یې ګسېده نه وه، کولی یې نه شو. نو دا په خپله زموږ نور ایمان ټینګوي چې مودۍ به په دا پوه دی. ګوره موږ څه ګناه کړې ده؟ زموږ خلک لکه ملګرو چې یاد کړل بیا داسې ادارې چې ISI او MI دا چې دغه زموږ د دې د جمعیت علماء اسلام ملګري یا په خپله فضل الرحمن صاحب زه ورسره نواب صاحب ورسره چې د دنیا ټینکونه را روان کړو او انسانان ولو وژنو یې دی په دې خوا نه بدوي، دی په یوه خبره خوا بدوي چې دا پښتون معنا غلجایي درانۍ کاکړ ترکي سلیمان خېل دا وایي پلانی دا چې ته پر یوه ټغر کښېنوې دا د ده پر کور اور بلوي. دی وایي ما په دې اخته کړی ته بیا را روان شوی د غم نوابه خو کښېنه خپله نوابي کوه ته بیا را روان شوی ترکي دي را روان کړی دي ترین دي را روان کړی دي موسخېل هم دی ملانی هم دی پلانی هم دی. دا اوس موږ ولاړو بلکل موږ ته زیری درکړو. نواب صاحب را ناجوړ و کراچي کې وو، موږ له موسخېله دا ځای شروع کړ. تاسې باور وکړئ د موسخېل ټول ولسونه هغه ولسونه چې پښتانه نه دي، بزدار بلوڅ بیا چې څه قبیلې دي چې د هرې پارټۍ وي ډېر په اخلاص داسې دغه په ډک وو. دا خبره یې وکړه چې وروره موسخېل موږ پښتانه یو، دغه خبره د پښتانه سره ظلم دی چې هر وخت د پښتانه یو جرګه وه یو مرکه وه نورو پښتنو ته زموږ سلامونه وایاست واکتۍ درېداست که نه درېداست موږ ژو ولاړ په ګډه به پر دا لار ځو. دا موسخېل ویل، دا مراغي ویل، دا د ژوب ښار ویل، دا د کلاسیف الله ښار دا نواب صاحب یې ګواه دی ملګري دا دغه ویل، پارون دوکۍ ویل، نن سنجاوۍ هم یو قسم په خپل همت دا د ښکاره کړي. موږ لوني نه یو، نه موږ دای پاګلان یو چې درحال بسم الله الرحمن الرحیم. اوس د عثمان خان زموږ شهید دی، همشیر چې راواخې بیا د عثمان خان نه پورې د ګولۍ شهیدان زموږ د 3.5 سل والا دي. اوس د پښتو غوسه خو دا ده، پښتون سړی چې غوسه شي ورور یې مړ شي زوی یې مړ شي دی ځان دغه بولي وایي هډو ساري به دې اخلي انسان باید 12 ساعته. اوس که په ګولۍ 12 کسه د 12 کسه ویشتل دي ما تر ننه خدا که پر انسان تک کړی ولا کوم کړی څه دپاره یې پر کوم لیونی خو نه یم. لیکن که فیصله دا وشي چې وروره د عثمان د 12 هډو 12 خلک دغه کوو ته یې ګرځې خلاص یې زو دا په لاس ګوډ نواب ته یې راوښایاست 12 کسه به دی ځي لکه خدای مرغان الوځي. لیکن هغه یې نه دله موږ پاته ده خو دا تاسو ویلی یم ګرځه دونې ناپوه نه یم چې بس به تا سره په دغه اخته کېږم تاسو به یې سپایګۍ مړ کړم یا به
خدای مکړي یو بریګیډیر یا یو جرنیل یا کاکا تا زما سره شپیان کړې ده نور وخت تا لږ ګزاره کوله اوس دونه زړور شوې که په کور راننوتې ما دغه په جنازه کې مو وویل د پخواني د شاترینې او د خوشکیار نکل نو شاترینې د خوشکیار مشکشني وراته کولی دی راواخیستل دی کرم پسې راغلی کرم هم نوی سړی و نو بیا د دې دغه دی د ده کرم دغه پر وکړه خوشکیار خلاص شو بیا د ده وار مخکې جنګ په وار و چې اول ستا اس دی بیا زما اس دی نو په هغې کې دغه خوشکیار دا ناسته ده ول شاترینې د خاصیې تر پلو ګورې د خوشکیار دا ناره ما په اداره کې دې اشاره وکړه ول شاترینې د خاصیې تر پلو ګورې د کرم وار دې تیر شو اوس د یار وار ته ګورې د عثمان یار پښتون کام دی دوی وار تېر سوی دی نو خو وار وکړ اوس به موږ وار دای لکه د خوشکیار د نه کړ موږ به دی وار نه کوو چې خلک وایي دغه دی یا نه موږ لیوني یو نه موږ خلک ګونډانې کوو نه پلانا کوو لیکن موږ پښتانه یو موږ د مرګ په معنا پوهېږو تی ته محفاظ کاوه ما ول آزاد ملکونه پر یوه ښځه باندې ګرد پاکستان په ولاړې درغلي نن سبا انسان د علم هغه معیار ته رسېدلی دی وایي مزري په حساب وژنئ لړمان په حساب وژنئ غونډک په حساب وژنئ خټک په حساب وژنئ غلبوزي په حساب وژنئ لیوان په حساب وژنئ پړانګیان په حساب وژنئ ګیدړې په حساب وژنئ بیا د دنیا ښایست خرابېږي زرکې په حساب وژنئ یلۍ په حساب وژنئ موږ پښتانه یو ږیرې لرو پګړۍ مې تړلي ما به کله کله مسخرې کولې د عزیزانو سره ما شکر دی زما خو نه ژیړه شته نه مې پټکی شته دوی به ولولي ما پښتنه ښځه چې وخشمېږي وایي ږیره دې خاورې شي ما زه خو شکر دی نه لرم ما ته ولکه دا شراب وکړي چې ږیره دې خاورې شي نه پټکی لرم چې دا راته وایي چې پټکی دې خاورې شي ما ته خو ښاغلي خلک یاست پټکي هم لرئ برېتونه هم لرئ ږیرې هم لرئ راسئ لاس پر ږیره کړو وروره راسئ لاس پر ږیره کړو دا کام راټول کړو نن عزیزانو د حیوانانو مرګ په حساب دی زما او ستا د هېڅ شي حساب نشته داسې خوابدي کېږئ ما د دنیا داسې منډۍ نشته چې زما او ستا خور نس پکې خرڅه د سنجاوۍ دومړ یا د ناتولا کاریز محمود یا د کلسیپلا نوابیاز جوګیزی په دې نه خلاصېږي چې دا نجلۍ خو زما د کلي نه وه پښتنه خو وه یوه نه دوې نه درې نه په سلګونو ښځې د دنیا په جان کې ما به ظلم کړی و نه ښځې څه کړي وو ما به بد کړي وو زه به دې وژلی وی ما به بد کړي وو زما کور به دې سوځلی وی زما نازولې خور دې څه کړه زما نازولې لور دې څه کړه د مړونو ښځې خلکو وړي دي دا د دې کام حالت دی دې دپاره موږ دې کام ته وایو چې وروره پښتانه وایي زوی هلته وها چې په میا پر رمه لیوان نه وي ګډ شوي ډېر په اخلاص درته وایو موږ خپلې بدې اخیستې موږ خپلې بدې اخیستې یو چې کام بې عزته شي نواب بې عزته وي چې کام بې عزته شي عالم دین بې عزته وي چې کام بې عزته شي تبلیغی بې عزته شي نو عزیزانو راسئ لاس وله ورکړو عالمانو ته زه دا وایم تاسو خو عالمان یاست تاسو خو د دې په معنا پوهېږئ تر فرعون رنګه ظلم چې پر بني اسرائیل یې وکړي په تاریخ کې بل ځای نه دی سوی نیولی یو کام بیا جادوګرانو ورته وویل چې په دې کام کې به یو بچی پیدا شي ستا بچي ته خطره ده حکم یې وکړئ چې د بني اسرائیل هر بچی چې پیدا کېدی الله له ویستي د خدای پاک بیا خپل حکمت دی د اسرائیل ښځې له نسه موسی علیه السلام وزېږېدی الله پاک د فرعون په کور کې لوی کوي د فرعون په کیسه کې الله پاک وایي فرعون ډېر غضب والا باچا و د انسانان بې عزته کول د کشنیان حلالول بې عزتي یې کولې ظلم یې کاوی بیا ما رب العالمین فیصله وکړه ما ویل زه د مظلومانو ملګری یم او ما موسی ته وویل رب العالمین ویلی چې موږ نسو ویلی
ما موسی ته وویل چې ورسه او فرعون ته ووایه چې زما قام ستا له بندګۍ راخلاص غلامي قرآن کریم بندګي بللې د هغې خلاف بغاوت د موسی علیه السلام سنت دی بل څوک یې کوي که نه کوي د پښتونخوا ملیان پارټي هر کارکون جک به وهي چې دا کار به نه کوي خامخا به یې کوي خامخا به ولاړېږي چې د سړي سره د عقیدې په معنا دا فتوا یي چې الله وایي زه د غریب ملګری یم زه د مظلوم ملګری یم او بیا دی په دې پوهېږم چې محنت کوي کام او کام لوږئ عزیزانو زه تجربول نه غواړم موږ هغه کام یو چې زموږ ښځې د شادۍ په ورځ هم ژاړي په غم خود ژاړي پلانی مړ شو خدای دې وبخښي ته به راسې د زوی واده به دي رابسې بیا به د لور ژاړي اوښ سترګې به تورې کړي رانجه به پر مخ زوی پر څه شي ژاړي دا خواږې به اوښکې پاکې کړي چې ولې ژاړم بابا که محمود دلې وای په مزدوري کې ستړی دی دغه له دوبۍ نه واده به څنګه شي خوند یا به دې ښځه درته ووایي خوشحالي به وي د اختر ورځ وي ته چې راشې دا به ژاړي پر څه شي ژاړې بختوري ولې ژاړم خدای دې خیر کړي که بادام ګل دلې وای بادام ګل ورک زموږ د بچیانو دپاره د لوبو وخت نشته دا چې دغه بازار وګورئ چې د هغوی کوچنی بازار دغسې واړه بچي د شپږو کالو مزدوري کوي د 7 کالو دا د ده د لوبو وخت دی دا د ده د سکول نشته نوش په کتاب کې پښتو وطن دی مرحبا رسول الله پښتو وطن دی کور ساتل غواړي د 6 کالو بچیان په دا هر موږ بازار په ډک بیا موږ خبرې زموږ سوري ناجوړه معاشره ده دا بچی به په دې بازارونو کې څه زده کړي دا به د هغه بچي څنګه مقابله کوي چې مور یې سهار راکښېنوي څڼې ورژمنځ کړي پتلون ور واغوندي کالي ور واغوندي په موټر کې په بهترین سکول کې یې راکړي خود دی به هم ځوان شي مړوندونه به یې کلک کړي بریتونه به یې ښایسته وي ښایسته ژبې به وي په رنګ به هم ښایسته وي لیکن د دنیا علم په معنا به دولې پر شا وي چې هغه بې افسر دی دی به یې چپړای شي زموږ د سپین ږیرو دپاره ریټایرمنټ نشته دا د دنیا مشران دا د لندن خلک دا زما د عمر خلک دوی مشر ښاریان بولي سینیر سټیزنز به د خدمت کړی ګرځي خپل ډوډۍ یې خوري هسې د راځي کار دې کوي زموږ د سپین ږیرو په ژوند کې هم دا نشته پر 80 کاله پر 80 کاله چې موږ د کلمو د بیلچې خلاصېږو بیا بستره تړو ښځه کوي چیرې ځې په کومه خوا روان دی وایي څه وکړم ورته ګزاره کوئ ځم ما ته شا ویل په کراچي کې چوکیداري پیدا کېږي پر 80 کاله دی بستره تړي چوکیداري کوي دغه حالت زموږ د کام عجزانو یو بني اسرائیل د موسی علیه السلام تر موږ مظلوم خلک وو موږ داسې مظلومان هم نه یو په کور کې خطرناک ته یې راسې د کور خبره په نرمي کړو ظلم پرېږدو ناروا پرېږدو زه نن به د ملایانو سره اجازت واخلم لږ ملا به سم د واړه واړه ایتونه قرآن کریم دا لاندې په دې کې یو ایت مبارک دی ته یې په معنا ځان پوه کړي الله پاک وایي مسلمان ته وایي ارایت الذي یکذب بالدین ته یې هغه څوک پېژنئ چې د دین دروغجن دی یا دین درواغ بولي بیا خپله جواب وایي الله پاک فذلك الذي دوی هغه کسان دي يدعو اليتيم ولا يغض على طعام المسكين دوی هغه کسان دي چې د یتیم دښمني کوي او د غریب لپاره د ډوډۍ بندوبست کوي دا قرآن کریم دا خوش په زړه کې یې د یتیم دښمني او د غریب لپاره د ډوډۍ بندوبست نه کول الله پاک وایي دا که زما د دینه نه دی زموږ ګزاره که څه د یتیم په غوښ ده ته راسې توبه وکړه راسې توبه وکړو ګزاره وکړو وچې زړې سره نیمه کړو دا لږ زکات مکات کې موږ خلک چمونه کوي بخښنه غواړم بل څوک نه یادوم چمن والا به یاد کړم که زه ویلم ومې پروا نه لري د چمن خلک اڅکزي یې بولې که نورزي په ګډ کې بیا خو بیخي ډېر دا برنډه په ډالرو ډکولی شي دا برنډه نه دا په ډالرو ډکولی شي چې یوازې د چمن نورزۍ اڅکزۍ الکوزۍ روا یې ګټلي که ناروا ګټلي چې د خدای پور کړی زکات ورکړي 2.5 روپۍ پر سل
په ګرد الله خان ضلع کې په ګرد پښین ضلع کې یاره لو برخه په کوټه کې ولکه د کونډه پاتې شي چې سر یې نسي پټ ولکه د یتیم پاتې شي موټونه کې پیدا ولکه د غریب پاتې شي کالونې کې پیدا دا د دغه پیسې لري زکات نه ورکوي دلته هم ناخیاله سردار دوی په دغه ناجوړي ګرفتاره بوله ډېر لنډی ملایانې خپلو عالمان شته یو عالمان په هغه عالمان یو دی ما غوندې لنډي ملایانې هغه د فتوا ورکړي ته فلانی شی په واخه فلانی شی په واخه فلانی شی په واخه بیا زکات نه پر کېږي ورور داسې نه د ورور زکات پوخ شی دی پر سل کې دوه نیمې د بل ورکوي به خامخا به ورکوي او چې نیک یې ور خدای پاک توبه خدای پاک بیا ډېر سخت غضب کېږي عزیزانو یوې خبرې خواته ولاړم عزیزانو موږ راغلي وو وخت د لمانځه دی د موږ سردار بیا ورځ شوی موږ احتجاج کړی دی موږ ګرځو تر اختره پورې به انشاءالله د هرنایي پورې ولاړ شو د اختره بعد د پاتې علاقه ګورو بیا د پښتانه دا خیال دی انشاءالله په مشوره یو ځای به ټاکو هغې ته به ګډ پښتون راځي علما به هم پکښې ملګري به پکښې که خدای کول 3 ورځې به د پښتانه جرګه کوو پر د خپل کام پر لوږو سپږو د خپل پام په مشکلاتو به پښتانه غږېږي هلته به موږ پښتانه ته لمن داسې ورسو چې وکامه لار راوښی دا رام مه راباندې کوه چې یو څوک به مړ کړي خالي لار راوټاکه لوری راوټاکه د شا د خوا په اول سر کې دعا لږ وخت بعد لږ دوا چې پر هره بلا تا پښتونخوا ملیانو پارټي ور وښکارله داسې به پر ورځي لکه وږی وړي چې د مور خواته شي داسې به کوو دغه دپاره ګرځو راګرځو موږ راغلي یو عزیزانو دا بله خبره اخري پاکستان کې نه پولیس شته د دې ځان پوه کړئ دا ډیپټي کمیشنر فارکه هم بې واکه دی دا کمیشنر هم بې واکه دی دا وزیر اعلی دا شخص دی ترژری ده زما جام صاحب دا فارکه هم بې واکه دی باچهي ګرده د بې اودسه ادارو ISI مای په لاس کې دا پاکستان دا خلک نشي چلولی که پاکستان بچاول غواړي کیر هیر دوی به توبه کاږي په شاونۍ به ننوځي انتخابات به کوي چې هر چا وګټله هره قومي اسمبلۍ چې راغله هغه به د طاقت سرچینه وي خارجي سیاست داخلي سیاست روغه جوړه دا به د پارلیمنټ له لارې جوړېږي دا نن سبا د پنجاب تر ټولو پاپولر لیډر نواز شریف هم وایي چې فوج په سیاست کار نه دی دا هغه لور هم وایي مولانا فضل الرحمن سره د ټولو ملګرو وایي د بلوڅ پارټیانو وایي PDM موږ جوړ کړی دی موږ د مستۍ دپاره نه دی جوړ کړی 4 جنرالان هغه هم په دې ناروا کار اخته ته خدای نه بیریږي ځان مسلمان بولي د جمعې په ورځ یو پلاني زه جمعې لمونځ هلته کوم بل ورځ هلته کوم نن د حال دا دی چې کم سړی خرڅېږي هغه د پاکستان دوست دی چې کم سړی په پیسو بل رانیسي هغه د پاکستان دوست دی هغه خلک چې د وطن لپاره قرباني کوي پر هغو ټکان کوي مولانا فضل الرحمن باندې درېیم دی پر اسفندیار یې وکړ پر شیپال یې وکړ پر فلاني یې وکړ موږ خوایلو دوی د ماما زامن په موږ جان ورکړي عزیزانو دې دپاره راغلي وو رب العالمین پیغمبران ترې وویل لاړ شه ته زما پیغمبر یې دا زما پیغام یوسه دا مې ورسره خبره وکړه چې کاڼې به ته پر سر وړې پښې به ستا ماتېږي حتی وژل کېږي به خو که دې لږ قدر غوټه پیدا کړه بیا نو نصر من الله والفتح قریب زموږ د تحریکونو هغه مرحله تېره شوې ده اوس غوټکۍ لرو ښه کلکه غوټکۍ مولانا فضل الرحمن لري ښه ګزارې والا غوټکۍ پښتونخوا ملي پارټي لري صرف سپونه برابره ورغواړي او د رب العالمین دا وعده ده چې تاسو پونه تیار کړه نصر من الله وفتح قریب عزیزانو راغلي وو وخت لمانځه دی 3 نارې زه کوم ته یم ستړي شواست لیکن په اخلاص بیا سره جواب راکوي اوله ناره به زه ناره تکبیر ته به وسي الله اکبر 2 نارې نور دي بسم الله الرحمن الرحیم ناره تکبیر ښه په زور ناره تکبیر انقلاب
پښتونستان پښتون قام سنجاوی دوکۍ شاوخوا کلي ټول د خدای په امان سلام علیکم. یو خبر معافي غواړم، ما زموږ یو ډېر نازولی ملګری ریاض خان نومېدی د سوات و، ملک ریاض خان د عثمان لالا شهید جنازې ته راغلی و، بیا فاتحې ته راغلی، د بده مرغه یې خوشبړې ناجوړي واخیستله کرونا دا یې واخیسته، بیا په دغه کې و په اسلام آباد په هسپتال کې و، درې ورځې مخکې وفات شو. دا یو بیا دلته د عثمان لالا کور ته نواب صاحب جلسې ته ملګري راغلي وو، پر لارې موټران سره وجنګېدل، دوه ورونه په یو موټر کې سپاره وو، دواړه مړه شول، په بل موټر کې یو بل سپین ږیری و هغه مړ شو. د دا څلورو دپاره زه دعا کوم تی به په اخلاص سره امین کوئ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه، اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا، اللهم من احييته منا فاحي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان. قالوا انا لله وانا اليه راجعون. جميل منز وكي مجلم دواي وكي زانيم وكي سمك لك توبه توبه نسوء وكاجي لا لن توبه ما نكاجي. خداي فاهم. السلام عليكم.